السلام علیکم. نن زمونږ کوم کلاس چې دی ټیبل کې لی آوټ باندې دی. اوله موږ ټیبل کې ډیټا واچو لیکي مو ولیکله. ټیبل کې کلیک په وکړي لی آوټ ته به راشي. لی آوټ کې پهله کمانډ موږ سره سلیکټ کی سلیکټ سیل کوم خانه کې موږ کلیک کړی یا سیل به سلیکټ کی سلیکټ کالم نه کالم سلیکټ کی دوباره بیا ټیبل کې کلیک کوي سلیکټ رو نه موږ سره رو سلیکټ شي او سلیکټ ټیبل نه مکمل ټیبل چې دا هغه سلیکټ شي. هغې نه بعد ویو ګریډ لاین او پراپرټي چې دا دې دلته کار چې دا نشته. پراپرټي د مکمل پراپرټي د کوم کې چې موږ لګیا یو د دې ټیبل والا پراپرټي نه بعد ډیلیټ ډرا ټیبل کوم دی نه خپل مرضی سره نور ټیبل ډرا کولی شي. اریزر نوم د ټیبل چې دا بیا دوباره ختمولی شو. دا مخکې ډیزاین کې راتلل اوس ډیزاین نه ختم شوي دی لی آوټ ته بدل کړی دی. نو دوباره موږ راغلو لی آوټ ته ډیلیټ کې کوم سیل کې مونږ کلیک کړی وي ډیلیټ سیل نه موږ هغه سیل چې دا راوستلی شو ډیلیټ کولی شو. ډیلیټ سیل اوکې هغه سیل به شي طرف نه چې دا ډیلیټ کی او پسې انډو کا ډیلیټ سیل اپ لاندې نه به ډیلیټ کی اوکې کا دغه طریقې سره واپس انډو سره واپس کولی شو. موږ ډیلیټ کالم ډیلیټ سیل کې ډیلیټ شیټ رو ډیلیټ شیټ کالم دغه موږ هلته نه کولی شو دلته نه هم کولی شو. ټول ټیبل موږ ډیلیټ کولی او راوستلی شو. ډیلیټ رو کالم مو ډیلیټ کړو اور انډو کړو واپس او ډیلیټ رو چې دا رو به هم ډیلیټ کولی شو. او هغې نه بعد ډیلیټ کې ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل به ختم شي ورسره. انډو کې واپس هغې نه بعد چې د موږ سره انسرټ کې انسرټ رو کوم ځای کې موږ کلیک کوي باندې پاسه نه رو راولي انسرټ رو بیلو لاندې به راولي واپس انډو کا اور انسرټ لیفٹ ګس طرف ته کالم راوستل یا رایټ شي طرف ته کالم راوستل کوم ځای کې موږ کلیک کړی واپس انډو سره ختمولی شو. مرج سیل لپاره به موږ وله سرنما چې دا سر کې یو انسرټ رو سره موږ یو رو واخیستله مرج سیل مو وویل نو دا مکمل یوه روی نه جوړه کې موږ سرنما پکې لیکو څه پکې لیکو نو سمپلي موږ پکې لیکلی شو. سپلیټ سیل نه دغې سیل کې نور موږ رو او کالم چې دا هغه جوړولی شو. اوکې بیکې رو او کالم پکې راشي او سپلیټ ټیبل نه پسې چې کوم دا دی نه ټیبل دوه حصو باندې تقسیمیږي او پسې انډو کړو خپل حالت ته راشي. سپلیټ ټیبل دا پکې کار ده. هغې نه بعد د موږ سره بل اپشن چې دا لی آوټ کې کلیک په ورکې وکړي او سیل کې آټو فټ ټو کنټینټ ټیبل په دوه ټیبل لیکې مطابق سیټ کول یا د نارمل ایونټ مطابق سیټ کول. دلته نه رو هایټ ته او کالم هایټ ته کوم رو کالم هایټ ته څومره زیاتوي ډسټریبیوټ نه خپل حالت ته رسي نارمل حالت ته ډسټریبیوټ کالم نه خپل نارمل حالت ته رسي. او هغې نه بعد د پوزیشن ټول ټیبل به د ګوډن بټن نه موږ سلیکټ کو کوم ځای ته ته لیکئ پکې وړې راوړې نو دې نه ته لیکئ چې د هغه پکې وړل راوړله شي ټیکس ډایرکشن نه دی لیکئ وله ډایرکشن لاندې نه پاسه پاسه نه لاندې یا خپل حالت ته راولئ نو د ډایرکشن بدلیږي. سیل مرجن پکې کار نشته. A to Z اسینډینګ ډسینډینګ کمانډ دی نو اسینډینګ ډسینډینګ کمانډ دپاره موږ لږ غوندې یو ترتیب کې لیکئ لیکو نو هغې دپاره به اوله انسرټ لیفت سایډ نه موږ یو قلم وخوستل دلته مو نمبرې پکې ولیکلې ګاډې واډې بې ترتیبه نمبرې مو ولیکلې نو هغه نمبرې دا چې دا موږ سره بیا دا سیټ کوي. نو اوس مونږ راغلو 60 ته 60 کې اوله آپشن لګېدله اسینډینګ خو دا به کار نه کوي ځکه چې دې کې آپشن به غلط ته وګوره موږ سره نمبرې سیده نه کړلې نو دې کې پهلا کالم 60 بای کوم شی ته ورته لګوي 60 بای فرسٹ کالم ولا اوکې کا نو دا 1 2 3 ترتیب ته راولي او که بیا بې ترتیبه کو نو ډیسینډینګ به ورته ولګو نو دا بیا الټا کی نو نارمل اسینډینګ حالت ته دا خپل حالت ته راولي. اسینډینګ حالت چې ټول نه صحیح ده
نو دغه د موږ سره د ټیبل کې اسندنګ ډیسندنګ کمانډ کول دي. ریپیټ هیډر رو پیله رو هر پیج کې دوباره ریپیټ کول سلیکټ مو کړه، ریپیټ هیډر رو مو کلیک کړله، اخري کالم کې به کلیک وکړئ، ټیب بټن به ونیسئ. ټیب دا به ونیسئ تر څو چې بل پیج ته د نوی بدل شوه امره پورې به دا ونیسئ چې دا ستر شي، بل پیج ته لاړ شي. ګوره دویم پیج کې موږ سره هغه سرنما کتلی شي، هلته کلیک وکړئ، ریپیټ هیډر دې بان کړل، نو لاندې به هغه سرنما چې دا ختمه شوې وي او چې د برای کلیک کړي نو بیا به راولي نه. نو دا د ریپیټ هیډر کار ده. او پسې موږ انډو کو چې خپل حال ته راشي او هغه نه بعد موږ سره کنورټ ټو ټیکس د ټیبل عام حالت ته بدلول عامل کې ته واپس انډو سره خپل حالت ته واپس بدل کا. اور فارموله په ذریعه باندې موږ خپل کوم کالم کوم رو ولا ډیټا چې جمع کو از ایکوال ټو سم لیفت فارموله موږ سره لیکل شوی دا بو دلته موږ کاپی کړل، کنټرول سی سره کاپی کیږي، نو لاندې کلیک وکړه، فارموله کې کنورټ ټو ټیکس نو فارموله دلته نه بو سلیکشن وکړي لیکي مو ختمه کړه، دلته پکې بریکټ شروع از ایکوال لیفت بریکټ باندې لیکل هم شي او یا ته پکې فارمولې په ذریعه باندې پیسټ کوي. فارموله تر راغلو دلته دا لیکي مو ختمه کړه، کنټرول وی سره مو لیکي فارموله پیسټ کړه او کې کړله. نو دې طریقې سره موږ ټول کالم کې څومره ډیټا موږ سره وي هغه موږ چې دا جمع کولی شو. اوکې ویکي نو دا د نن لی اوټ والا کار شو. که چیرې تاسو ته د ویډیو ښه لګېدلی زموږ چینل چې دا سبسکرایب کړئ.